زړه کې د الله مینه نه وه، په دې زړه کې د الله قرب نه و، او په دې زړه کې د الله نزدېکیت نه و. انتهایی عزتمندو، الله جل شانه په خپل بندگانو باندې ډیر زیات مهربان دی، او په خپل بندگانو باندې ډیر زیات خفه کیږي. او الله جل شانه د خپل بنده د پاره په دې باندې راضي کیږي، او د خپل بنده د پاره یعنی خوشحالیږي په دې باندې چې بنده د الله جل شانه عبادت وکړي او د الله شکر ادا کړي. الله پاک هم کفر د خپل بنده د پاره نه خوښوي، چې یو انسان دې کافر شي او یو انسان دې د الله نافرمانه شي، نو الله رب العزت هم داسې نه خوښوي. نو دې د وجې الله جل شانه د بنده د ایمان او دې چې د الله جل شانه شکریا ادا کوي او دې د الله جل شانه یعنی محبوب بنده جوړ شي، نو هغې دپاره الله جل شانه دې انسان له داسې عبادات ورکړي دي، داسې اعمال یې ورکړي دي چې په هغه عبادات او په اعمالو باندې الله رب العزت راضي کېږي او خوشحالېږي. او الله په دې خوشحالېږي چې بنده د خپل رب نه غواړي، خپل رب ته عاجزي کوي، خپل رب ته درخواست کوي. خو د الله پاک دا د غوښتو معیار دومره عجیبه دی که نه، دومره عجیبه دی. وګورئ الله نه په غوښتو کې یعنی ټول مخلوقات دا یو شان دي. د الله په حمد او ثنا کې ټول مخلوقات یو شان دي. تاسو قرآن روچت کې کنه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. د ماضی او د مضارع په دواړو صيغو سره یعنی په هر حال کې د الله جل شانه مخلوقات د الله حمد او ثنا کوي، د الله بزرګي بیانوي، د الله بڑائی بیانوي، چونکه الله خوشحاليږي په دې باندې. د الله نه په وختو کې بیا وګورئ بیا بادشاہ او فقیر دا یو شان دي. د الله نه په وختو کې بیا تاسو ګورئ بیمار او صحتمند دا یو شان دي. د الله نه په وختو کې بیا مسلمان او کافر دا بیا یو شان دي. دغه کفار باندې چې کله یعنی الله پاک سختی را وسته نو دی اخرم راغلی د الله جل شانه ته فریاد کړی دی، الله نه غوښتي دا. په دې کرونا کې چې کله حالات ډیر زیات خراب شول نو د چین هغه دهری بادشاہ مراد مسلمانانو ته ویلي تاسو د خپل رب نه درخواست وکړئ. لوی لوی کفارو د انډیا غ بت پرستو اغین بیا په باقاعده جمعتونو ته براتللو مسلمانانو ته ویلي تاسو د خپل رب نه یعنی درخواست وکړئ، خپل رب نه وغواړئ چې الله دا مصیبت ختم کړي. او د الله نه د غوښتو معامله دومره عجیبه ده که نه. خو چونکې موږ د 14مې صدۍ مسلمانان یو، الله پاک یعنی هغه په موږ او تاسو کې د شعور او د پوهې او د فهم او د سمج د کمی د وجې موږ او تاسو په دې مسله باندې پوه نه شو. د شاهجهان بادشاه نوم کو تاسو اورېدلي دی، په دې دهلی باندې د حکومت کړو، دغه د لال قلعه وه. دا د دې پورې دا واقع ذکر کوم چې مطلب یعنی انسان که په کم حال باندې دی که نه دی په دغه حال کې الله نه غواړي او الله ته فریاد کوي. لکه ورکول والا د الله ذات دی، عطا دا د الله جل شانه د طرف نه ده. وګورئ که نه کله چې وایي د شپې دا ټول خلک د خپل دروازې بندېږي که نه، عهدهدار، ملکانان، امیران، سرداران، صاحب حیثیت دی دا ماستن خپل ورونه بند کړي او بیا چوکیداران دوی چې بس اوس څوک مه راپرېږدئ. لیکن الله جل شانه یعنی وایي څه کوي؟ وایي دنیاوي اسمان نه الله جل شانه یعنی څه کوي؟ ندا کوي. الله پخپله مطلب لکه څوک شته غوښتونکي چې وله ورکړم، څوک شته خپل مغفرت بخونکي چې ویې کړم،
د دنیا او د آخرت متعلق سوال کوونکی شته چې ولا ورکم. یعنی الله رب العزت خپل دروازې سکی یعنی دا کولو کی دغه د دنیا د پاره د ګناهونو د پاره د الله پاک دروازې کولو دی. ټول شپه د الله توبې دروازه کولو چې د ورځې ګناهګار به د شپې توبه باسي. ټول ورځ د الله پاک د توبې دروازې کولو وي چې د شپې ګناهګار دا به د ورځې توبه باسي. حتی تر دې دا سلسله به جاری وي چې بیا نور د مغرب نه روخیږي بیا به د توبې دروازه 120 سال لپاره بند شي. دا شاه جهان بادشاه د ښکار لوته نو په لاره کې په دې ځنګل کې د دې خپلو غلامانو د دین جدا شو یو اوسې پسې چونکې دغه خو ډېر یعنی اصلي نسل والا اسب او د نورو اسونو نه ډېر تیز تلو نو دې په دې اوسې پسې دومره تیز لاړو چې هغه شاته نوکر چاکر دی نه ټول شاته پاتې شول. دې لاړو هغه اوسې ته نه غیبه شو چې دا خو دې وکتل دې ځنګل په میس کې یعنی دشت او بیابان دي صحرا دا ځنګل دی څوک شتم نه او دې وخت دې ډېر زیات تږي شوی دی ډېر زیات یعنی دته تند لګېدلې ده. د نعمت فکر د نعمت قدر انسان له ال ورزي چې کله دنه د نعمت لاړ شي. الله پاک په دنیا کې دا سختیان دې د وجراولي چې خلکو سره د الله د نعمت قدردانی پیدا شي. نو دې چې کله یعنی اوبو په تلاش کې ګوري د سلری یو چيله غړي دي او د شپېلې आवाज را روان دی. نو دې आवाज په ځانو رسول یو نوجوان ساده باده جامو کې خړ پړ په شګو کې پروت او خو په سر باندې هغه شپېلې وي. نو دا بادشاہ داسې ولاړ دی ورته ګوري ورته چې څومره بې غمه دي بې فکره دي نه څه غم شته نه څه فکر. نو دې ورغلو ناغه چې د شان او شوکت او قتل د لباس بادشاہانو والا لباس او دغه اصیل اسورله نو دا شاهجهان بادشاہ دیو ته ورمخ کې شو ورته دا سر د سکلو بشتا نو دیو چې ما سره د سکلو بنشته جونګه دا روب دب دب دبې د قتل نو په د باندې روب رالو نو یو به چرته وي دا مخامخ کلی دی دا کلی د ورشه دغه ته ته وګملو شي چې کله دا شاهجهان بادشاہ روان شنو دغه ټیم دوته لک صبر وکړو نو د په خاورو کې د سرمن یو تیلې پرتا و یعنی هغه خلک چې د سونه او د چاندې پټره کې د شیشو خسته پاکیزه ګلاسونو کې او جامونو کې وګوس کلو والا ته الله پاک د وګو د نعمت قدر کوي چې مطلب یعنی د بالکل حالات خراب نو د دې ما سره دا کسوړه ده. نو ګوره کله چې انسان باندې الله پاک حالات راولي بیا دې ته نه ګوري دا چې کله دې فراخي وي خوشحالي وي بیا دې مستی او بیا دې غافلي. نو حالان کا د سرو زرو او د چاندې پټره کې د شیشو ګلاسونو جام والا د سرمن پزمکه پرتا غسخه سرمن نه چې کوم هغه مشک جوړ غیر واغستو او وی اوس کړي چې کله د اوس کړي تندې ختم شو. نو بادشاہ دغه ټیم چې احسان په ډیر زیات غټ کړو ځکه د بادشاہت د دې د هلاکت نه شو بچ کولی د حکومت سلطنت رعایت دی نشو بچ کولی د هلاکت نه چې بده دی او بو نسکلو د وجه بچ هلاکېدو. لیکن د یو غریب انسان د سرمنی په کڅوړه کې یعنی د اوب چې نور ته پرتی وي او د تند په یخ شوند دا یو لوی یعنی انعام محسوس کو او دینو جوان دی ویلی چې ته یعنی راشه کله چې دهلی ته راشي او دهلی کې د لال قلعه تپوسو کا او د شاهجهان بادشاہ تپوسو کا یعنی تبیا التراشه نو دی بشکمن شوړ دا بادشاہ دی نو دی ته شاهجهان بادشاہ نو دا وتی چې اوزه شاهجهان بادشاہ دا نو جوان حیران شو مطلب بادشاہانو سره بچا ملاقاتونه کولې شو. نن بادشاہ یعنی زما په ځنګل او په صحرا او په دشت او بیان کې زما په دې جومپړی کې نن بادشاہ دلته راغلی دی. خو بهرحال تفصیلا دلته گفتگو کړې ده بیا دی لاړل دلته یو سرمن باندې لیکل ورکړل چې دا سرمن به یعنی دا به وروړي او دا سرمن به صرف زما د قلعې چې کم درباری دی او کم چوکیدار دی هغې ته به وښیې بس. بیا څه زمانه پس دی رالو د جمعې ورځ ده شاهجهان بادشاہ مانځله تللی دی چا نه تپوس کوي بادشاہ به دا ټیم په جومات کې بادشاهان که نه
د جمعې بیانونو د جمعې خطبې دا به د بادشاهانو ورکولې نیکان خلک د دې چې کله یعنی هغه سرمنې ورته وښودل چونکې بادشاه پوره دهلي کې دا تعارف کړی چې داسې یو کس به راځي او سرمن باندې به ورسره لیکل وي هغه به مال راولې نوکران چاکران خوشحاله شول او بادشاه خو د دې انتظار کولو نو دې جومات ته ورپسې راوستو چې کله جومات ته راوستو نو د شاهجهان بادشاه دغه ټایم د الله نه درخواست ګیلاسونه نیولي دي او جاړي او دا شکل و صورت د عاجزانو جوړ کړی دی او دا زنګلي دا نوجوان ډېر زیات یعنی عجیبه تاثر شو نو دی اوس وی د چا نه سوال کوي دته څه شي حاجت دی چې لکه د ملنګانو په شانتي لاسونه نیولي دي او د فقیرانو په شانتي لاسونه نیولي دي او دې درخواست کوي نو هغه نوکران ورته چې یعنی دا دی د الله نه سوال کوي او الله نه په سوال کولو کې بادشاه او فقیر دواړه یو شانتي دي فقیر هم د الله محتاج بادشاه هم د الله محتاج بادشاه لم الله ور کوي فقیر لم الله ور کوي دغه ټایم چې دی فقیر دا خبر وریدا دی نوجوان دی دغه نه روان دی بادشاه چې کله دوانه فارغ شو خلک ورته چې هغه سرمنې والا هغه نوجوان راغلی چې تاسو یې زه به دله انعام ورکوم په سخته کې زما په کار راغلی دی خلک ورپسې اوس غلول او دی راوسته واپس نو ورته چې کله زما ملاقات ته راغلی دومره اوږد سفر دې کړی دی بیا د زما ملاقات هم ونه کړو همداسې روان شوې ولې روان شوې اوس بادشاه ځان سره په تخت باندې کېنولی د شاهجهان بادشاه خلک هم حیران دي چې دا نوجوان شلیدلې جامې شپېلې په لاس کې شپونکیان خو اکثر ګډو چیلو سره خیرنې کپړې دغه او بادشاه ډېر زیات عزت احترام وکړو هسې ګوره ستاسو څه خیال دی ان یو بادشاه چې یو کس ول صرف د یو ټیم اوبه ورګړي دي ان دغه اوبه والا څومره عزت احترام کوي ځان سره څه کان کېنولی دي په تخت باندې کېنولی دي انعام به وله ورکوي بادشاه منتظر دی اسې تاسو لږ سوچ کوئ چې الله په موږ باندې څومره انعامات کړي دي کله دې ته سوچ کړی دی الله په موږ باندې څومره احسانات کړي دي د کومو زمانو نه موږ اوبه څښو د کومو زمانو نه موږ لباسونه اچو د کومو زمانو نه موږ خوراک کوو د کومو زمانو نه موږ د الله جل شانه د راکړې شوي وجود استعمالو د الله په خوا راکړې شوي ځمکه باندې موږ لګیا ژوند تېرلو د الله چې د وریځو نه بارانونه راوري په هغه اوبو باندې زموږ ستاسو زندګي د موږ هغه اوبه استعمالو په هغې باندې هغه پل فروټ سبزیانې غنم جوار چې موږ یې استعمالو د الف نه تر د یا پورې د اسمان نه تر د ځمکې پورې د مشرق نه مغرب شمال نه جنوب د سر نه واله تر خپو پورې ټول هر څه د چا دي الله لیکن الله سره زموږ څه معامله اندر وګوره بادشاه دی د یو ټیم اوبه یې ورکړي دي بادشاه انتظار کوي په تخت باندې ځان سره کېنولی دی او چې څومره مطلب دی غواړي هغومره به زه دله ورکوم لیکن دا نوجوان چې و که نه هوښیار نو بادشاه دی ته رالی بیا د ما سره ملاقات هم ونه کو ته لاړې نو دې نوجوان ورته ویلي وي زه راغلی وم تا نه د انعام حاصلولو لپاره خو چې کله ما وکتل چې تا خو په خپله لکه د فقیرانو په شانتې لاس نیولې ته خو په خپله مطلب لکه جاړې ته خو په خپله مطلب لکه یو بل انسان د فریاد کې نو ما ویلې چې کله دا په خپله فریادي دی دا په خپله محتاج دی دی په خپله سوال کوي او چې د چا نه کوي نو بیا هغه نه ولې نه کوم چې د ده نه کوم چې تا نه سوال کوم الله نه ولې نه کوم چې تا نه انعام حاصلوم د الله نه ولې نه حاصلوم ایمان چې کله مطلب په غوښتو کې تو زه دواړه برابر وي بیا ستا احسان په ځان باندې ولې راوړم بیا خپل رب نه ولې نه غواړم نو الله جل شانه خوشحالیږي چې الله انسان د خپل رب نه مطلب لکه څه کوي درخواست کوي د خپل رب نه سوال کوي نو الله جل شانه نه دعا ما تاسو تر شوي جمعه کې ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو یعنی د خپل ازمایښونو د خپل مصیبتونو او د تکلیفونو د دې مقابله دا په دعا سره کوي ځکه دعا داسې څیز دی چې حدیث پاک کې راځي الدعاء مخ العباده دا دعا چې ده نو دا د عبادت مازغه دي مازغه وګورئ د چا چې مازغه نی که نه
هغه د خلک څه وایي یعنی ګور هغه نیمګړی وي چې انسان دماغ کار نه کوي کنه هغه انسان نیمګړی دی هغه په عام انسانانو کې څوک نه حسابوي هغه په عام انسانانو سره نه برابرېږي داسې کم عبادت کې چې دعا نشته دعا نو هغه عبادت کلم هغه عبادت سره نشي برابرېږي چې په کم عبادت کې دعا وي او الله پاک دا په دعا باندې الله پاک ډیر زیات خوشحالېږي الله نه دعا نه کول دا خو د بدبختۍ علامت دی چې څوک د خپل رب نه دعا نه کوي د خپل رب نه سوال نه کوي دې د وجې یعنی کله چې انسان د خپل رب د راضي کولو کوشش کوي که نه حدیث پاک کې راځي او د خپل رب په راضي کولو کې د ده نه خلق خفه شي خلق ترې نه خفه کېږي بعضې عبادات داسې دي بندګي داسې ده بعضې شریعت بعضې اعمال داسې دي چې هغه معاشره کې تا سره څوک نه مني هغه معاشره کې تا باندې مطلب څوک څه نه کوي تا سره په خلک مړې ژوندې ختموي لیکن هغه شریعت وي هغه دین وي اوس کو شریعت او دین اخلي خلک د نه خفه کېږي خلک د نه بېزاره کېږي نو حدیث پاک راځي که چېرته یو کس د الله د راضي کولو دپاره خلک خفه کړل نو الله پاک په کافي شي د ده دپاره د دې خلکو نه یعنی الله پاک په دې خلکو ته نه محتاج کوي الله پاک په دې لپاره کافي وي او چې کم خلک د خلکو د راضي کولو لپاره الله ناراضه کی په دې ودونو کې په دې رسم او رواج کې په دې نور معاملات او معاشراتو کې موږ صرف د خلکو لپاره یعنی خپل رب ناراضه کو ولې دا خلک په دې خوشحاليږي خلک خو په دې خوشحاليږي خو ستا رب کې خفه کېږي که نه خفه کېږي د خلکو د خوشحالولو دپاره خپل رب ناراضه نو وی الله جل شانه دا انسان همدغه خلکو ته حواله کړي نو خلک به د چا څه ضرورت پوره کړي خلک به د چا مطلب لکه تا خو قبر کې څه وکړي دغه تیرو کې دې کېږدي بیا د خلک څه شي بیا راشي د حشر په میدان کې به دا خلک ستا د جهنم مطالبې کوي الله جل شانه نه که په تا باندې مثال کې طور پر تکلیف رالو ستا تکلیف تا سره څوک نیمولی نشي ستا د زنکدن تکلیف تا باندې څوک نیمولی نشي یعنی د دنیا په تکلیفونو د زنکدن د قبر د حشر په هر لمحه باندې مطلب لکه ستا رب په کار راځي دې د ټولو نه اول د خپل رب د راضي کولو فکر په کار دی خپل رب سره تعلق خپل رب سره قرب خپل رب سره دعا او د خپل رب په نسبت باندې مطلب حیثیت حاصلول د عام انسانانو په نسبت باندې موږ د حیثیت د حاصلولو څومره کوشش کوو عام انسانانو ته ځان جوړولو لپاره څومره کوشش کوو د عام انسانانو لپاره چې د انسان په نظر کې زه اوچت شم د دې انسان په نظر کې زما طاقت وي د دې انسان لیکن دا ټول څه دي دا ټول خبرې دا فانی دي دا عارضي دي اصل د الله جل شانه قرب دی اصل د الله تعلق دی اصل د الله جل شانه په نسبت باندې مرتبه ده اصل د الله جل شانه په نسبت باندې څه دی هغه مقام دی چې هغه د الله په نسبت باندې دی ادي دا جو شاعر وای محبت کرنا ہے تو خدا سے کر اے بندے مٹھی کے ان کھلونوں میں وفا نہیں ملتی مونږ ټول د خورې ګوډاګي خواږه مور پلار په لاره به دې پرېږدي خواږه بچي په لار کې به دې پرېږدي خواږه ښځه په لار کې به دې پرېږدي او خواږه وروڼه خویندې په لار کې به دې پرېږدي یا به د نمري او یا به دې نمرې یعنې ستا په دې ژوند پوره کولو کې تا سره یو رشته هم سرته نه رسي واحد د الله جل شانه قرب دی واحد د الله جل شانه امداد او مدد دی واحد د الله رب العزت څه دی هغه نصرت دی او واحد د الله جل شانه قرب دی چې دا په دنیا کې هم تاثر دی دا د زنګدن په هغه سخته کې وجاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید وی رالی دا زنګدن سخت رالی د کمې نه بچ ته تهدیدي په دنیا کې د زنګدن په سختو کې ستا رب تا سره وي تا به سختۍ له نه ورکوي الله جل شانه فرشتو ته فرمایي لاړ شئ زما د هغه ولي روح ماله راوړئ فرشتې راغلي دي د جنت منظر مخې ته دی او دلته ورته خسته بهترین ګل ایښی دی دې د جنت په نظارو باندې دې څه کړی دی یعنې دې اخته کړی دی او دې د جنت په نظارو کې دې مشغوله کړی دی
جسم ته پته مو نه لګي او څوک والنازعات غرقا والناشطات نشطا. یعنې وګورئ یعنې الله قسم خوري، قسم مې دی په هغه فرشتو باندې چې په سختۍ سره د انسان روح راباسي، او قسم مې دی په هغه فرشتو باندې چې په نرمۍ سره دا د ریخمو تار له چې پسته غوټه ورکړي که نه، پسته غوټه او دا داسې په نرمۍ سره کولاوي، بلکې د ریخمو تار شي که نه، دا چې کله تاسو په تار کې ګوتو کې ونیسئ دې ګوتو ته پته نه لګي. لکه ګوره دا فین اوړه چې دي نرم اوړه، فین اوړه تاسو دې کې دا دوه ګوتې ښخې کړئ که نه، انسان ته پته نه لګي چېرې زما دې ګوتو پسې څه دي. څنګه چې دې ګوتو ته پته نه لګي په هغه ریخمو تار په غوټو کولاولو باندې، همدغه شانتې جسم ته هم پته نه لګي او د جنت په هغه نظارو باندې څه شي، هغه روح ته هم پته نه لګي، د جنت په هغه نظارو او په خوشګانو کې مشغول الله جل شانه د دې بنده روح څه کړي، یعنې دی قبض کړي. او د دې په مقابله کې ورشه زما د یو دشمن روح راوړی، څښا ټاټونه راوړي دي بدبودار، د جهنم منظر مخې ته دی، سخت لهجې والا فرشتې دي بدصورته، چې صرف هغه صورت چې کومه فرشته د انسان روح قبض کوي که نه، روح دومره بدصورته وي. او په قبر کې چې کم بدصورته فرشتې راځي، که د جهنم عذاب لرم کې که نه، دا دومره عذاب د انسان دپاره کافي دی چې په کم بد صورت باندې او د جسم دا روح دا په دې اندامونو کې نښلې دور په سختۍ باندې دا روح روباسي. فكيف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم. قرآن وایي څه حالت به د دې خلکو چې کله فرشتي د دې د مخونه وي او دې له د املاګانې وي او د دې د روحونه قبض کوي. او حدیث پاک راځي د دې چغې مشرق او مغرب والا اوري، دومره چغې وي دومره چغې چې مشرق او مغرب والا د دې چغې اوري او فرشتو به را باندې کړي دي. نو د الله قرب، د الله تعلق، د الله محبت هغه به په دغه ځنکدن کې څه راځي، په کار راځي. بلکې الله سره تسلی لپاره فرشتې راکوزي، تتنزل عليهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتي راغلي دي، فرشتي وسره خبرې کوي، چونکه د مرګ په ټیم باندې انسان سره یعنی د دوه خبرو یره وي، شاته دنیاوي ژوند، مخکې د قبر زندگی. هر انسان سره مطلب لکسي یعنی دا خوف دا یری د انسان سره. فرشتي وایي الله تخافوا الله تخافوا ولا تحزنوا، مخکې ژوند لپاره غمجنېږه او شاته باندې خفه کېږه ما، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره. مونږ ملګري یو که نه ستا، دله تسلي ورکوي د انسان له فرشتې، خبرې ورسره کوي. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د جنت زیري وله ورکوي. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره. مونږ ستا ملګري یو، په دنیا کې ملګري مونږ ستا، مونږ به تا ته د ښو ښو کارونو زړه کې القا کوله او مونږ په آخرت کې ستا ملګري یو. قبر کې د الله او بیا سبا حشر لویه سخته ورځ ده، کان مقداره 50,000 سنه، سخته ورځ ده. التم د الله جل شانه څه دي، د الله د عرش د سوري نه علاوه بل سوري بني، نو که مطلب د الله امداد، د الله قرب، د الله محبت، د الله رضا دا وی، نو خلق په تکلیف کې. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته واخیه وفصیلته التي تؤویه ومن فی الارض جميعا ثم ینجیه کلا کلا انها لظى نزاعة للشوا. یود المجرم، مجرم ما ارمان کوي، افسوس به کوي، درخواست به کوي الله تعالی، الله دا اولاد می رو نیسا او دا خزه می رو نیسا او دا رون خویند می رو نیسا الله وفصیلته التي تؤوی. الله ازما خاندان، ازما قوم ټول رو نیسا الله جهنم کې واچوا. ومن فی الارض جميعا ثم ينجي. الله د ځمکې په سر چې څومره انسانانو، انسان به دې ته تیار شي چې الله دا ټول په ټول جهنم ته وروغورځوه، خو ماتې نه سکه، ماتې نه بچ کا او ماله نجات راکا. الله جل شانه د طرف نه ورته اعلان کېږي کلا انها لظى نزاعة للشوا. هرگز دا ړوند قانون نه دی، نن څه دی دا لمبې وهونکي اور مې دله تیار کړی دی. نزاعة للشوا، سرمن به درنو باسم په دې اور باندې. اوس حالانکه ترمذی کې روایت دی د جهنمی سرمن نه، د سرمن
دا سرمن دا 42 ذراع یو نیم فوټ دا یو ذراع وي دومره به صرف د جهنم د جهنمی دا سرمن سي دا به دومره دا به ډبل وي تقریبا 55 فوټ تقریبا دا کوشا جوړیږي 55 فوټ دا سرمن نزاعة للشوا تطلع على الافئده یعنی دا سرمن بشلی د جهنم دا اور او تطلع على الافئده او دا اور بزان دې زړه ته رسي پس بیگمو باندې کم اور د نکیږي مرکز به زړه وي او پسترګو باندې چې کم اور د نکیږي مرکز به زړه وي په وګونو باندې چې کم اور د نکیږي مرکز به زړه وي په پوند باندې چې کم اور ور د نکیږي مرکز به زړه وي حتی تر دې د جسم په ذره ذره باندې چې اور کم د نکیږي د دې مرکز به زړه وي ولې په دې زړه کې د الله خوف نو په دې زړه کې د الله مینه نو په دې زړه کې د الله قرب نو او په دې زړه کې د الله نزدېکیت نو او د الله د حاصلولو او د الله د پہچان او د الله جل شانه ان هغه نزدېکیت حاصلولو ټول نه لوی سبب دی چې دغه د انسان د زړه دی نو سبا پرز د قیامت تختی به خلق کله به لمحه راځي چې ستا د جهنم دپاره به فریاد کېږي او کله به درنه تختی خلق یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه مور نه بم تختی پلار نه بم تختی رونه نه بم تختی ښځې نه بم تختی بچو نه بم تختی په دغه ورځ باندې بسي الله دنیا کې الله زنکدن کې الله او عالم برزخ کې الله او عالم آخرت کې الله او په جنت کې الله او نن افسوس هر سنم مزي اوچته کې هر سنم خوندونه اوچت کړل هر سم حاصل کړل د هر څه د حاصلولو کوششونه مو کړل د هر څه سوچ مو کو هر څه سره تعلق پیدا کو هر څه مو پیژندو حکم نه دی پیژندل او تعلق هم نه دی جوړ کړی او د پیژندلو کوشش هم نه دی کړی نه د الله جل شانه ذات دی خو خراب مونږ ټول پیژنو لیکن د الله په معاملې کې بیا مطلب لکه وګورئ تاسو رښتیا وایئ په دې روټۍ خوراک څکا کې چې مونږ کم خوند او لذت محسوسو تاسو رښتیا وایئ په جانماز کې په سجده باندې محسوسو تاسو رښتیا وایئ د موبایل په کتو باندې چې مونږ کم ټیم لګو کم خوند محسوسو تاسو رښتیا وایئ هغه چې کله مونږ رب سره خبرې کوو مونږ په مانځه کې محسوسو چې کله مونږ قرآن تلاوت کوو مونږ محسوسو چې کله مونږ دعا نه پر لاس اوچت کو تاسو رښتیا وایئ مونږ محسوسو د ماشوم د 8-9 کالو ماشوم په وړاندې خو غلط موبایل نشي کتی او چې کله دغه ماشوم نی بیا دغه موبایل کتو کې بیا څنګه فرق کیږي تجربه وکړئ کله دا تر 8-9 سال ماشوم کې نه موبایل وګورئ کله یوازې وګورئ تجربه وکړئ د 8-9 سال د ماشوم نه حیا کیږي لیکن د الله په باب کې مونږ سه دې د وجه مې اتمندو اصل چیز د الله قرب دی د الله نزدېکیت دی الله نه دعا ده د الله د راضي کولو فکر دی د الله د حاصلولو سوچ دی الله ته د رسیدو لارې تلاش کول دي ځان بساتو د داسې قسمه کارونه په کوم چې زمونږ رب بیا زمونږ نه خفه کیږي زمونږ رب بیا زمونږ نه ناراضه کیږي او دومره ذهن کې ساتئ چې کله موږ تاسو خپل رب ته حاصلولو لپاره یو قدم اوچتو که نه یو قدم ته صرف قدم دی اوچت کو د خپل رب د حاصلولو او د خپل رب د قرب دپاره نو الله پاک درته د زرګونو کاله فاصلې د زرګونو کاله فاصلې هغه ته الله پاک څه کوي هغه ته الله را لنډوي او هغه دروازې چې هغه بندې دي الله جل شانه درته راکولاوي چې کله مطلب د الله د ناراضه کولو دپاره قدم اوچت شي که نه د الله د ناراضه کولو دپاره قدم اوچت شي قدم اوهو بیا مطلب لکه څه شوې بیا د جهنم لارې بیا انسان د څه شي یعنې دا کولاویږي بیا د ابلیس او د هغه د ذریت لارې انسان د کولاویږي او دا د الله جل شانه یو قاعده او قانون دی چې مطلب ته یو نیکي کې الله د بلې نیکۍ دپاره تا ته اسانتیا کوي او که ته یو ګناه کې د بلې ګناه دپاره بیا تا ته اسانتیا کېږي تاسو زه یو حدیث ذکر کوم دې کې وګورئ چې یو ګناه
ترقی کوي بلې ګناه ته رسي، هغه ګناه کې انسان ترقی کوي بلې ګناه ته رسي، هغه ګناه کې بیا انسان ترقی کوي بلې ګناه ته رسي. او د دې ګناه کې د ترقې اهتمام دا په څه باندې کېږي؟ دا په بېایمانۍ باندې کېږي چې الله پاک ترې آخر کې ایمان اوچت کړي د انسان. دته پته هم نه لګي، دته پته هم نه لګي. حدیث پاک راځي وي ځان بچ کړه داسې حالت نه چې د خلکو په زړونو کې ستا نفرت وي او تا ته پته هم نه. نو ما په دې خبره پوهېږې که نه؟ مطلب لکه داسې حالت نه ځان بچ کړه چې د خلکو په زړونو کې ستاسي نفرت وي او تا ته پته هم نه. نا صحابي تپوس کوي وي دا څه شی دی؟ وي دا څه شی دی؟ نو ورته وویل شول وی دا ستا د هغه یوازیوالي ګناه ده چې ته د خلکو په مخ کې خو نه کې، خو چې کله یوازې شي نو بیا ته ګناه ته متوجه شي، ته ګناه کې. دا ستا د هغه یوازیوالي ګناه ده چې د هغې نحوست دا دی چې الله پاک د مؤمنانو په زړونو کې ستا نفرت واچوي. دې حدیث کې man د مؤمن لفظ هېر شوی. شروع کې نبی علیه السلام فرمایي چې داسې حالت نه بچ کېږه چې بیا الله پاک د مؤمنانو په زړونو کې ستا نفرت واچوي او تا ته پته نه وي. یا رسول الله دا څه شي دي؟ وی هغه دا چې ته په یوازیوالي کې ګناه کې نو الله پاک بیا د خلکو په زړونو کې د مؤمنانو په زړونو کې ستا نفرت واچوي. نو داسې حالت نه بچ کېږه. یعنې ګورئ مؤمنان چې چا سره نفرت کوي دا د الله په نسبت باندې مردود انسان دی. دا د یوازیوالي ګناه نه ده، یوازیوالي ګناه. حدیث پاک راځي بدترین عذاب الله پاک په ورځ قیامت هغه انسان له ورکوي چې مطلب لکه هغه ګناه چې دی په ګڼه کې نه کوي، او چې کله دی یوازې شي دی په یوازیوالي کې دا ګناه کوي او دی دا ګناه د خلکو نه پټوي، د خلکو په مخ کې نه کوي. دی انسان له الله پاک بدترین عذاب دی انسان له الله ورکوي چې مطلب یو داسې ګناه چې هغه دی د خلکو په مخ کې نشي کولی، خو چې کله یوازې شي بیا یې کوي. نو دې د وجې یو ګناه د بلې ګناه سبب جوړېږي. تاسو ذکر دا حدیث ذکر کوم که نه، دا حدیث به یادم کې او دا به د زړه په غوږونو باندې واورئ او بیا به خپل ژوند باندې زم خپل سوچ وکړم، تاسو هم پرې سوچ وکړئ. اوږد حدیث زه مختصر درته وایم. سلمان فارسي رضی الله عنه هغه نه دا نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله الله پاک د یو انسان سره دا بده او د هلاکت اراده وکړي. د حدیث اولنی الفاظ ډېر سختي زموږ چې الله انسان سره اراده وکړي د هلاکت چې دی اوس زه هلاکوم، او الله پاک د بدو اراده وکړي چې د سره اوس زه بد کوم. نو الله پاک څه وکړي؟ د ده نه الله حیا واخلي. څه دې نه واخلي؟ په خپله خوله باندې وویل حیا دې نه واخلي. او اذا فاتک الحیا فاعف ما شئت. حدیث پاک راځي چې کله حیا درنه لاړه چې څه دې زړه غواړي هغه کوه، الله وایي زما در سره هېڅ کار نشته. او تمام انبیاو کې چې کومه خبره مشترک وه هغه یو لا اله الا الله او یو د حیا دا خبر دا تمام انبیاو کې دا مشترک. نو کله چې الله د یو انسان نه هلاکت اراده وکړي او د ده د بربادولو اراده وکړي نو الله پاک دې نه حیا واخلي. نو دې داسې کارونه شروع کړي چې دې بې حیا یو کارونه کوي. حالانکه مخکې وګورئ نن نه لږ شان دور مخکې که ستاسو خیال وکړه نه بچي به د پلار په مخ کې ویښتم نه ګومنځول، حالانکه ویښتو ګومنځولو کې څه ګناه نشته، خو حیا وه، حیا به واده به چې وشو نو زلمي و ناوې به میاشته پورې چا سره سترګې نه چې میلاولې، شرمېدل به. اوس زنانه په لاره باندې را روانه وه، سړي به چې کله مخې لرله دا به سیټ شول، خپل اوازونه به یې غلي کړل. اوس په ګاډي کې به ډمتوب شروع چې ادیره به راله یا به جومات رالو، نو خلکو به څه وکړل؟ بند به یې کړل. حیا وه په خلکو کې. اوس خو د جوماتونو شاته یا د جوماتونو مخې ته ګډاګانې ژړاګان ګډول کېږي او د خپل الیکشن جلسې او په هغې کې بیا مطلب میوزیک او بیا ګډاګانې د جوماتونو وړاندې. خو د حیا یو مطلب دام دی. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمیل تاسو د الله نه حیا کوئ. نبی علیہ السلام د صحابه ته یا رسول الله موږ خو د الله نه حیا کوو. وی ها په تاسو دې داسې ورځ تېر نه شي چې تاسو په هغې کې مطلب لکه خپل مرګ را یاد نه کړئ. نو دا هم د الله نه حیا نه کول چې انسان خپل مرګ نه را یادوي.
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د کم قوم چې الله پاک د هلاکت اراده وکړي، د کم کس چې الله د بربادولو د هلاکت اراده وکړي، الله جل شانه دا غنه حیا اوچته کی حیا وی دا غي نتیجه سوي، وی دا غي نتیجه دا وی چې دې خلکو سره بغض شروع کی او خلک د سره بغض شروع کی. د حیا نه حوصله سره چې د بسړ کې بیا د خلکو بغض پیدا شي، دی خلکو سره بغض کوي، خلک د سره بغض کوي. او حدیث پاک را دي الله پاک د زیارت او د پیر په ورځ باندې په معمولی عملونو باندې الله مغفرت او بخښنه کوي. چا باباجي د لارې ناړولې دي په دې باندې مغفرت بخښنه وکړو، چا مور پلار خدمت کړې دي په دې باندې وبخلو، چا د لارې نه مطلب بلیډ یا شیشه یا زری سیزه خوا کړې دي په دې باندې بخلې دي، چا یو فقیر محتاج مسکین ضرورتمند حاجت یو ټیم روټي ورکړه په دې بخلې دي. یعنی په معمولی عملونو باندې الله پاک مغفرت بخښنه کوي. الا شحناء، ها کله چې بیا د دسه قسم خلکو نمبر راشي چې هغه په زړونو کې یو بل سره کینه بغض حسد ساتي او زړونو کې حسد ساتي، زړونو کې بغض ساتي، الله پاک پته فرمایي یعنی دا لری کې تر سوچ دي دا زړونه یو بل ته پاکړی نه تر هغه وخت پورې مغفرت بخښنه نکوم. او په داسې حالت ول مرګ رالو دا جهنم یان دي. نن سینې وګورئ، اوه خصوصا زموږ سازو الیکشن رور د رور سره روان، پلار د زوی سره روان، څومره مطلب لکه کینه بغضونه حسدونه دشمنه، الله مغفرت بخښنه نه کوي. او که زموږ ستاسو په زړونو کې کینه بغضونه وینو پیښه چې الله رانه حیا اوچته کړې ده، دومره ذهن کې یاد ساتئ. نو کله چې حیا ختمه شوه الله پاک د دې د نحوست د وجې د خلکو په زړونو کې بغضونه پیدا کړي، بیا دیو بل سره بغضونه کوي، الله جل شانه د رحمت نه دا محروم شي. کو په داسې حال ولا مرګ رالو دا جهنميان دي. او کله چې په زړونو کې بغضونه پیدا شي حدیث پاک کې را دي نو بیا الله پاک دا رحم او ترس دا الله د دې خلکو د دې سینو نو باسي، بیا په یو بل خفکیږي نه، بیا په یو بل باندې نه خفکیږي، بیا په یو بل باندې ولا رحم نه ورځي. تاسو رښتوي مړه قسم مې دلته کو تاسو وی معاشره کې رحم شته. هر انسان تر خپل وخت پورې ظالم دی، کاغه کاروباري دی او غیر کاروباري دی. اینو ګوره د ملاوت نه یو د باران او بو پاکي دی، ملاوت نه یو د باران او بو پاکي دي، نورم ارس په ملاوت باندې ککړ دي. دا رحم دي کنه چې موږ تاسو نه کو یار ولی 2 نمبر سیس خرڅه، ولی یار کیمیکل خرڅه، ولی هغه سيزونه خرڅه چې بیا خلک په هسپتالونو باندې پراتی، ولی هغه 2 نمبر دوايان جوړې په کور کې جوړې او بیا خرڅه چې د خلکو په انسشول خزه په مطلب لکه در په در شوي سړی په در په در شول. په هسپتالونو کې غریبانان عزت سره لوبي کیږي، غریبانان علاج نه کیږي. اگر رحم چې کله ختم شي او ترس ختم شي، او حدیث پاک را دي څوک چې پزمکه والا باندې رحم نه کوي اسمان والا باغی رحم نه کوي. که موږ تاسو په یو بل باندې رحم کول پر خپل اسمان والا به موږ تاسو نه خپل رحم وچتای. نو د بغض هغه اثر څه شي؟ ازر کې رحم ختم شي. هر مثال زموږ تاسو په دې پارټیانو زموږ تاسو په دې الیکشن باندې فټ کیږي. تاسو رښتوي چې د یو پارټي والا په جلسه کې دماکو شي دا نور پټو والا اله سم کار کوي. کله یو پټه یې سوشي هغه مولانا عبدالشکور صاحب هغه اکسیډنټ کې شهید شو، نو د بعضو خلکو په موبایل باندې ما کتل ویزه یو بلم جهنم ته لاړ. ولې کنه یو عالم دی اکسیډنټ کې شهید شوی دی، صرف ستاسو پټه نه دی او میاشت رمضان ده جهنم ته لاړ. میاشت رمضان کې هو کافر باندې عذاب ني، لیکن یو مسلمان چې د بلی مسلمان د پاره چې یو عالم دی سپینګری دی خو صرف د پټه نه دی ویزنن یو بل جهنم ته لاړ. نعوذ بالله من ذلک. د یو کس دغه ما کتلو وینن یو سپی بل مړ شو عالم میاشت رمضان. ولې دا رحم چې کله ختم شي رحم او هغه بغضونه سینو کې بغضونه وي او حسدونه وي بیا د اسماء ملي کیږي. او چې کله الله پاک څوکي یعنی د رحم او ترس ختم شو په معاشره کې، نو بیا الله پاک د دې په دې زړونو کې د سره خیانتونه پیدا شي، امانتداري ختم شي. سوچ کوئ د عزتمندو خبره کوم نه شروع شوې ده د حیا نه چې حیا دې لاړه بغضونه باندې حساس شو، بغضونه پیدا شول، رحم ترس ختم شو. چې کله رحم ترس ختم شو خلک به بېایمان شي، خیانت به کوي، امانتداري به ختم شي. مخکې بیا نبی اسلام فرمایي او کله چې په خلکو کې خیانت پیدا شي او امانتداري ختم شي بیا الله پاک د دنه د اسلام هغه پټه د مرینو چته کی بیا
یعنی الله پاک څه کی د اسلام په شان نعمت الله د دین سلب کی د پتم نه او چې کله الله پاک د مرینه د اسلام پټ او چتا کړه الله پاک د دین دا خو انسان ته پتم نه لګي عبد الله اندلسی رحمت الله علیه د 12,000 داسې شاګردانو دا یو ډېر لوی شیخ تیر شوی دی ډېر لوی عالم تیر شوی دی ډېر لوی شیخ القرآن والحدیث والتفسیر تیر شوی دی د 30,000 احادیثو سره د سند د دې امام د قرآن پاک لوی مفسر د 12,000 د امام شبلی رحمه الله او د بغداد د جنید بغدادي رحمه الله د دې په شان 12,000 یعنی د ولیانو د نیکانو د خوسانو د ابدالانو د عالمانو د فقهاو استاد عبد الله اندلسی رحمه الله یعنی دې سو د مرتد شوی دا به خنزیران سرول او جمعې پر باندې چې کوم خطبه باندې لرګي به یې څه کړو لرګي به سره چې کوم خطبه به ویلا به غاړه کې صلیب د جمعي نشان د عیسایانو هغه چولو د عیسایانو روبه چولې دا لوی اساده وسره او خنزیرانو ته به خنزیران به سرول د خنزیرانو فارم ول ورکړ وی دا یو کال لپاره ساتي بیا بدل د لور در کوم په یو عیسایانو جنې باندې عاشق شوی بیا چې کله دی واپس امام شبلی رحمت الله علیه کال پسرالو تفصیلا واقعا دا فمن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم د قران چې کوم آیت مبارکه دي څوک چې الله ذلیل کیدل څوک عزت نشي ورکول دي په تفسیر کې دا واقعي لیکلي ده چې څوک الله ذلیل کی هغه څوک عزت نشي ورکول دي کې دا لیکلي دي نو کله چې کال پس دی بیا واپس مسلمان شوی دی کنه د امام شبلی رحمت الله علیه پس راغلی دی بیا کال پس واپس مسلمان شوی دی دنه بیا د امام شبلی رحمه الله تاسو کو وی ولې څه چل شوی وی دا چې کله مونږ حج روان د سره 30,000 شاګردان 30,000 شاګردان او دې چې کله به صحیح شوی کنه او دې مرتد شوی دا شبلی رحمت الله چې کله ملاقات ول راغلی نو ورته وی استاد محترم قران د یاد دی وی هغه بسم الله رحمن ایرا شوی دا د قران پاک مفسر بسم الله نو ورځي او په 30,000 احادیثو کې د سیاد دي وی یو حدیث را د صرف یاد دی من بدل دینه فقتلوه چا چې دین بدل کو قتل کی دا یو حدیث راته یاد دی بس نبی چې کله دنه تاسو کو وی څه مسله شو وی کله چې موږ د حج قافله کې روانو کنه او ما سره خپل 30,000 شاګردان چې هغه ځان له بزرګان دي دا روان دي ما پسې شاته مخ کې روست استاد محترم دي د یو عیسایانو په یو کلی باندې تیریدل نو وی زما په دې زړه کې ما دي د سپکو قتل چې دا جهنميان نو په دې زړه کې راته الله جل شانو طرف نه القاو شو چې دا ته مسلمان نه ولې ته خپل طاقت او خیم درته نو د دې زړه نه یو مرغې شانوال وته مرغې سو ایمان او چې الله دې نو چت کو اول ته محمد سترګې په یو عیسایانو باندې پریوته او باغی عاشق شو او هغه پلان نه د نکاح مطالبه کوي صحیح کېږي کال وزمو خنزیران سره هغه نه پس په نکاح در کوم دوته خزه سیدا 12,000 شاګردان 30,000 لخر سپه دغه میدان کې د خفغان د لاس مطلب لکه څه شوی دي یعنی وفات شوی دي خلک از بعض حج ته تللی دي او صد خفغان د وجه واپس بغداد ته راغلي دي او لوی مدرسه ختم شوی ده یو لوی شاګردان اتر بتر شوی دي د مرتد کېدو د وجه دنیا خلک مطلب لکه څه شول هغه ګونګیان شوی دي لکه یو لوی استاد څنګه مرتد شو اسه یو عیسایانو ته سپک کتلی الله ته ایمان سلب کو نن اے مسلمانا تو نن مسلمان عزت تار تار کې اے مسلمان تو کو مسلمان غیبت باندې داغه د کور در زنانو پورې ورسېدي هغه باندې الزام تراشه باندې خدای داغه لباس وکړو داغه په غیبت باندې او دا مطلب لکه څوک ټول معاشره په سر باندې راوغستا یو داسې بزرگ چې د 30,000 احادیثو امام د قران پاک لوی مفسر د 12,000 د نیکانو فقهاو استاد اخو دی عیسائی ته مطلب لکه سپک ګوري الله ته نه ایمان سلب کوي ته چې نن مسلمان د سپک ګورستا به څه حالت دي دې دوی د مېدمن ارسه په خپل ځای باندې ستاسو پارټیانې په خپل ځای او ستاسو الیکشنونه په خپل ځای او ستاسو مشران په خپل ځای خدا کینه بغضونو حسدونو دشمنیو تهمتونو درو د مسلمان خلاف د مرداباد چغه دا یو حدیث د ذکر کوم خپل بیان ختمو
سخت خبره ده کنه د سنت پر ورځ د قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه محروم نه شو چرتا. دا مسند احمد کی دا روایت دی. کعب بن عجر رضی الله عنه هغه ویلی ما ته نبی اسلام فرمایي چې ما نه پس به داسې ما نه پس به یعنی ته به هغه خلکو کې مه کېږه چې ما نه پس به داسې سرداران راشي. مسند احمد کې دا روایت دی. صرف ستاسو زما رونه یې زما مشتنان یې صرف ستاسو د خپل اصلاح لپاره دا ویم. دا حدیث ما په خپله په اول ځل باندې وکتو. مسند احمد کې دا روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې ما نه وروسته به داسې سرداران راشي چې زما په سنتو به عمل نه کوي. زما په سنتو به عمل نه کوي. زما په طریقه باندې به زینه زه چې په کومه طریقه باندې تلم زه چې په کومه لار باندې تلم په هغه لار او په هغه طریقه باندې به زینه. دغه خلک د دې سردارانو یعنی مطلب لکه څه مه کوه دغه خلکو کې مه کېږه چې بیا دغه خلک ظلم کوي ظلم او تم ورسره مطلب لکه په هغه ظلم کې سي شریکي او د هغې د دروغو تصدیق یې مطلب هغې دروغ وي خو تی رښتیا ګڼئ. نبي اسلام فرمیل داسې کس نه زمانه دی او نه زه د ده نه یم او نه به ما سره په حوض کوثر باندې میلاویږي. څه وفرمیل نبي اسلام چې زمانه پس به داسې څه راشي سرداران راشي چې زما په سنتو باندې عمل نه کوي زما په لار باندې به نه چلیږي او چې کم خلک د دغه سردارانو ظلم کې مطلب د دې امداد کوي او د دې دروغ هم رښتیا ګڼي دا نه زما امتی دی او نه زه د پیغمبر یم دا نه زمانه دی او نه زه د ده او دا حوض کوثر سره ما سره یعنې څه کېږي نه میلاویږي. ها چې کم خلکو د هغې دروغ یې رښتیا ونه ګڼل او په ظلم کې د هغې امداد مدد ونه کو دا خلک زمانه دي او زه د هغې نه یم او حوض کوثر باندې به دي ما سره میلاویږي. هر څه په خپل زما عزتمندو او معامله زموږ ستاسو د آخرت ته الله جل شانه د عمل کې توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.